اعتکاف اوچت عمل دی، اوچت عبادت. خو معتکف ته بعضې کارونه په اعتکاف کې نه دي کول پکار. حدیث مبارکو کې د هغه منع راغلی ده او بعضې داسې کارونه اگر چې دا جایز اعتکاف کې دا ده چې هغه جایز کارونه به مطلب په ځان باندې منع کړي، ځان به ترې بند کړي. ابو داود شریف حدیث د عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی السنة على المعتكف ألا يعود المريض ولا يشهد الجنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې السنة على المعتكف معتکف لپاره شرعي او لازمی طریقه ده، مطلب دا چې شرعي مسله ده، سنت بدی معنا سره. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے چې لا يعود المريض اعتکاف والا سره بیمار پرسی باندې کوي، بیمار پرسی باندې نه کوي. مثال په تور کوم زنانه اعتکاف تکینا سره په کلی محله کې څو بیمار دی بیمار پرسی نه کوي، نه بوره مستقلا. ولا يشهد الجنازه کم یو سره چې اعتکاف تکینا د جنازې ته حاضری نه کوي. ولا يمس امرأة مطلب دا چې څوک اعتکاف شو مطلب دا خل سره باندې کېږي نه هغه باندې لاس لګول، هغه د مینې محبت دغه نه بزان سره. ولا یباشرها او نه مطلب دا چې د سره نزدېکت کولی شي. ولا یخرج لحاجة الا لما لا بد منه، نه به وځي د خپل د اعتکاف والا جماعت نه. همدارنګه معتکفه زنانه چې ځان لپاره عبادت خانه د اعتکاف لپاره برابر کړي دي نه به نه وځي الا لما لا بد منه، مگر هغه ضرورت حاجت ته بوځي چې کوم ورناسې دي. مطلب ته شو امتیاز ډډه کو د سماج ته دغه ځای نه به وځي او بغیر به د خپل اعتکاف ځای نه به بهر ته نه راوځي. ولا اعتکاف الا بصوم، کوم چې سنت اعتکاف ته د روجي دا اعتکاف بغیر د روجي نه بلې خامخا روجه به ورسره. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، نکیږي اعتکاف عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې یوازې هغه ځای کې چې هغه مطلب د جمع سره هغه جماعت کې موجود کېږي. په دې حدیث مبارک پر روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سنت ذکر مراد دې سنت نه شرعي مسله ده او مطلب هغه لازمي طریقه چې کوم صحابه کرام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ویناګانو نه مطلب د هغه د کړنې نه دی معلومه کړي، دته مطلب دا چې سنت ویل شي. اعتکاف کوونکو لپاره د مریض بیمار پرسی ناجایز ده باندې کې چې مثال په تور دی بیمار پرسی لا هوته نو مطلب دا چې اعتکاف ماتي مستقلا بنوځي. اما دا چې مثال په تور سو قضا حاجت تا روزي او 10 ماته ول د جمعات نه وتی او لار کې سو بیمار سره مخ یا د بیمار سو رشتہ دار سره مخ تعالی کې تاسو کې دا به امانه نه ده، اما مستقلا د لپاره مقصد دی چې بیمار پرسی لبان نشي. اندارنګي با معتکف سړی به جنازې ته حاضری نه کیږي. اما دا کې چې مثال په تور چرته ودی او لار کې مخ ته مطلب دا چې جنازه راشي او د لار کې وکی او د 10 ماته ورته ودی او د لار کې جنازه حاضر او وکړل نو مطلب اعتکاف کې فرق راځي. مستقل به اعتکاف والا سړی جنازې ته نه. اما دا کې اعتکاف نفلی او نظری، کچېته یو سړی باندې اعتکاف نظر والا اعتکاف نه دی په نظر اعتکاف کې استثناء وکړي. مثال به تر جنازو ته تلل یا مثال یو ځای ته د درس لپاره تلل دا جایز دي، یا اعتکاف نفلی اعتکاف تللی شي، نفلی اعتکاف او نظری اعتکاف کې. اما دا کوم چې سنت اعتکاف ده دغه جنازو ته نشي. بل دا چې معتکف سره د قضای حاجت لپاره جمعات نه وتلی شي. زنانم مطلب دا چې کمزې کسان لپاره اعتکاف لپاره خاص کې اغازه نه وتل د لپاره قضای حاجت لپاره بوزي، نور څه لپاره دغه زینه بدن راوځي. ځکه عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وکانه لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اعتکاف د بکوټ نه راغی، اما دا چې قضای حاجت انساني ضرورت لپاره به کوټ راغی. اون دی وجنا امام ترمذی رحمه الله دې حدیث لاندې دالی کې والعمل على هذا عند اهل العلم، فدی باندې اهل علم عمل کړي. اذا تکف الرجل الا يخرج من اعتكاف الا لحاجه الانسان، چې کله یو سړی اعتکاف کې د اعتکاف خانه نه بخپل نوځي مگر حاجت انساني لپاره.
زنانه به بغیر د هغه د اعتکاف ځای نه بغیر د حاجت انساني نه به نه راوځي. واجتمعوا على هذا انه يخرج لقضاء حاجته للغایة والبول. همدې وجې نه علماو په دې باندې اتفاق کړی چې معتکف د قضاء حاجت مثال تشو بول ډک او دسماتې دپاره جومات نه وتل معتکف دپاره جایز دي. همدارنګې کومه زنانه چې خپل ځای کې اعتکاف ته ناستې ده دغه تشو میتیازو ډک او دسماتې لپاره راوتی شو نور به دغه ځای نه نه راوځي. بغیر د عذر نه که زنانه دې د اعتکاف د ځای نه را بهر شي یا یو سړی د جومات نه بهر شي په دې باندې اعتکاف ماتي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که بغیر د ضرورت نه یو ملټم بهر د اعتکاف والا ځای نه بهر راوځي نو اعتکاف ماتیږي. او صاحبین فرمایي چې که چیرې مثال په طور سړی راووته بغیر د ضرورت د نیمې ورځې نه کم د سره اعتکاف نه ماتیږي او که د نیمې ورځې نه زیات و صاحبین فرمایي چې اعتکاف ماتیږي. احتیاط دا پکار ده چې بلا ضرورت یې دغه ځای نه راونه وځي نه د جومات نه معتکف او نه اعتکاف کول کې زنانه د خپل اعتکاف کوم جونګړه ځان ته جوړه کړي هغه نه بهر بغیر د ضرورت راونه. احتیاط دا ده. اما دا که چیرې مثال په طور یو ضرورت د وجې نه یو ساغه د وجې نه بهر ته راووتل نو بعضو علماو مطلب دا چې په فتاوی عثمانیه کې په دغه ذکر شوي مسله کې داسې لیکلي چې اکثره فقهاو استحبابان د صاحبینو قول ته عمل ورکړی وی ځکه دا نیمه ورځ په نیمه ورځ نه مطلب کم یا د نیمې شپې نه مثال کم وخت دا مقصد دا چې اکثر باندې دا په کم باندې حسابي او کله کله سړی قضا حاجت ته هغه کېږي یا مثال په طور غسل انسان باندې واوړي دی غسل لپاره انتظام کې نو بیا دومره وخت پې مطلب دا چې لګېږي نو اعتکاف به د پیمات نشي. خو احتیاط دا چې بغیر ضرورت نه ونوځي که خامخا کوم عذر د وجې نه داسې ډېر وخت نه مطلب دا چې ولګېده نو علماو دا لیکلي چې بیا فتوا په قول صاحبینو باندې ده. او همدارنګې اعتکاف کوونکې زنانه نارینه په دوران د اعتکاف کې دنیایي خبرې به نه کوي ځکه د اعتکاف بنیادي مقصد دا چې د الله تعالی عبادت ډېر وشي نو پکار دا چې د اعتکاف په دوران کې دنیایي خبرو نه ځان ساتل پکار دي. اگر چې مثال په طور جایز خبرې دي خو ځان ته ساتل پکار دي ځکه دغه نه خو ته اعتکاف ته کېناستې ده دومره ده چې دیني مسایلو باندې خبرې کول یا مثال د ضرورت خبرې کول دا جایز دي. خو که چیرې دنیا خبرې وشي مطلب د اعتکاف نه ماتېږي خو ځان به دنیایي خبرې نه ساتي. او که چیرې مثال په طور دنیایي خبرې کوي د پولو د پټیو د دنیا خبرې پلانکي مثال کوژدلو د پلانکي واده به کوي پلانکي دعوت به څنګه احتکیا څنګه په کور کې دا خبرې کېږي نو دا د ضرورت نه بغیر دا بیا مکروه دي. مثال په طور اعتکاف ته هم ناست او مثلا مجلس ته هم ټولو سره لګولی نورو زنانو سره دا اعتکاف کې نه پکار. یو سړی مثال په طور اعتکاف کې جومات کې ناست او چې څوک راځي د پټو خبرې ورسره کوي د پولو پټي خبرې مثال په طور نور دنیایي خبرې د کاروبار کوي دا ورته پکار نه ده. د سره اعتکاف کې چې ډېر زیات فضول دي ځای بې ضرورته خبرې د ضرورت یو مشوره یا مثال په طور هغوی نو ضرورت نه بغیر نه ده کول پکار. تر دې پورې علما دا وایي چې معتکف سړی او معتکفه زنانه اعتکاف په دوران کې د عبادت په نیت باندې بالکل مثال په طور خبرې نه کول خاموش ده بیا مکروه ده. هسې که چېرې مثال په طور دی په دې باندې خاموش وي چې خبرې رانه ونه شي عبادت نه ګڼي نو خاموشي خو بیا هسې عبادت چې دې چپوالی پکې عبادت نه ګڼي نو اعتکاف په دوران کې خاموشه کېناستل دا مکروه دي. هغه وخت دا مکروه دي چې معتکف دا چپ کېناستېدل عبادت ګڼي. د مثال په طور اعتکاف ته کېناستې ذکر وکړي تلاوت وکړي مثال په طور که تعلیم دې کړی وي دیني مسایل وګورئ مطالعه وکړي کتابونه وګورئ دیني نو که چیرې بیا اعتکاف والا سړی دا چپوالی عبادت نه ګڼي هسې چپ ناست دي نو بیا دا مکروه نه ده. او د لپاره مثال چپ ناست د څوک ورسره خوا کې داسې نه چې څه خبرې مانه وشي اعتکاف کې فرق رانشي یا فضول خبره خولې نه هغه نه شي غیبت هغه نه شي بیا دا چپوالی بیا معنې نه ده راغلی. اوس دا چې اعتکاف والا سړی به خلکو نه مخ پټوي بعضې خلکو دا هغه کړي چې مثال په طور جوماتونو کې خلک اعتکاف ته ناست په سر رومال لا اچولې مخ هم پټوي دي یو بل شریعت په نګاه نه په دې کې څه ثبوت نشته ده چې مثال په طور معتکف سړی چې مثال په طور مخ پټوي نو بیا اودس به څنګه کوي قضا حاجت ته ځي نور داسې هغه راځي نو مخ پټول په اعتکاف کې داسې لازمي خبره ده. بعضې خلک اعتکاف ته کښېني بیا څادر ځان نه تو کړي نارینه
جماعت کې چې هغه نه بیا مخ هم پټي پکې د سره شرعي حکم نشته د مخ پټول د خصو او د نارینه او د احکام د اعتکاف مطلب دا چې دواړه یو شان دي فرق صرف دومره ده چې سړی په جماعت کې اعتکاف کې او ښځه په خپل کور کې د مانځه لپاره چې کم ځای مقرر کړي په هغه ځای کې به اعتکاف یا د هغه ځای نه مثال په طور اوس ګرمي د هغه ځای کې مثال جمعې کې د عبادت کوو اوس هغه ځای کې نشي کېناستلی خو ځان لپاره په کور کې ځای خاص کې چې بدل د اعتکاف نه کېنه دغه مطلب فرق د نور فرق د خبرو د دنیايي هغه دا مطلب دا فرق نشته اعتکاف نارینه او تم دا زنانه او تم د ځکه مسلم شریف حدیث ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یتبلش رواح من رمضان حتى توفاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف کول تر دې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې الله تعالی دلته وفات بیا د وفات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نورستا اعتکف ازواجه من بعده بیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو به اعتکاف کو د خود لپاره اعتکاف سنت ده خو دا ضروری ده چې خزه بیا د خاوند نه به اجازه تخته بغیر د اجازه نه به خزه اعتکاف نه کوي د سړو لپاره بهترین ځای د اعتکاف لپاره کم ځای ده د سړو لپاره اعتکاف لپاره بهترین ځای مسجد حرام بیت الله شریف بیا ورپسې مسجد نبی صلی الله علیه وسلم بیا مسجد الاقصی بیا د ښار یو جامع جومات ټول جومات چې چلته ډېر مونځ ګزارې بیا د محلې علاقې جومات د خود لپاره بهترین ځای چې دا هغه ده چې کوم ځای کې دی ځان لپاره مخکې د عبادت خانه مونځګزارۍ لپاره ځای ټاکي هغه ځای کې به څه کوي عبادت مثال په طور مخکې نه په کور کې داسې یو ځای دی یو کمره کې چې هلته مونځونه کېږي زنانه دغه ځای ورته بهتر دی که داسې مثال په طور برابر نشي نو بیا به مقصد دا چې ځان لپاره به یو ځای خاص او د ښځو دپاره جومات کې اعتکاف کول مکروه دي بلکې ممنوع دي د دې اعتکاف په چېرته کې نو د کور کې هغه ځای چې کوم عبادت لپاره خاص شوي مخکې نه او که مخکې نه نه نو مطلب نو دا هغه بعضې احکام چې اعتکاف سره تعلق لري د دنیایي کارونه مثال په طور زنانه اعتکاف ته ناسته دی به لوښي مینځل یا مثال په طور دی مقصد دا چې ترکاري پخول داسې نور کارونه دی به یوازې عبادت لپاره به دغه ځای کې خاص وي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا وبارک وسلم